ته دا اونوې په خوله باندې ستا په زبان دا لفظ اونځي چې زه د نبی علیه السلام مبارک امتی چې ستا د چهرې نه خلک معلوم کړي چې دا د محمد رسول الله غلام دی. زما محترم چې ستا د چهرې نه پته ولګي چې دا د محمد رسول الله غلام دی. هند رضی الله تعالی عنہ فرمای حضرت حسین یا حسن رضی الله تعالی عنہ ته د نبی علیه السلام چهره بیانې ځکه د باره کې راځي وي ربیب رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هند چې دا د خدیجة الکبرا رضی الله زویو د دویم خاون نه زویو ځکه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بیبي اول وه او دې د مخکې نه دوه نکاحونه کړي زما محترم او د دویم نکاح نه چې کوم دی نو دا هند رضی الله تعالی عنه زوی شو. دا د ابو حالا چې کوم دی رضی الله د ابو حالا زوی دا هند رضی الله تعالی عنه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک درېمه نکاح د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د خدیجة الکبرا نه شوې ده او دا هند رضی الله تعالی عنه چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک غېږې ته ماشوم راغلی دی دی چې سیرت بیانې شمایل ترمذي کې شته دی چې د نبی علیه السلام سیرت ځکه بیانې چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په غېږ کې زمانه تېره کړې ده. زما محترمو دی د نبی علیه السلام حسن اکثر ذکر کوي وایي د نبی علیه السلام مبارک چهره چې وه یتلألأ وجهه نبی علیه السلام یادي چې دا مخ مبارک په د نبی علیه السلام مبارک په داسې به پړقېده تلألؤ البدر د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مخ په داسې پړقېده لکه د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې. زما محترمو ټول څوک سره سبحان الله نو که د حسن خبره کوي نو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې د حسن انتها و. زما محترم ځکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای زنانو د یوسف حسن لیدلو نو ګوتې پرې کړې زنانو د یوسف حسن لیدلو نو ګوتې پرې کړې وای زما د درب په ذات قسمی که زما د پیغمبر حسن چا ولید خلک په زړونه د سینو نه روباسي ټول څوک هغې له الله داسې حسن ورکړو. ما که د حسن خبره کې د حسن په نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې انتها وه. ګویا حسان بن ثابت فرمای کأنک خلقت کما تشاء. ګوره هغه یو شعر داسې وایي ګویا چې رب ته تا وی چې ما داسې جوړ کړو رب هغه شان جوړ کړی زما محترم. او تاسو ته د سانچې خبرم کوم چې د نبی علیه السلام چهره جوسه مبارکه حسن مبارک ګویا داسې په داسې سانچه کې جوړ دی چې د قیامت د سبا پورې به داسې سانچه پیدا نشي چې بل انسان پیدا شي. الله داسې حسن ورکړو. نو ما که د حسن د وجې نه محبت کېږي نو د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک باندې د حسن انتها و. یا چې یو انسان چا سره محبت کوي د کمال د وجې نه یاره جي پلانکي کې د کې ډېر هنر دی جي د کې هنر د زما سره مینه ده د کې کمال دی جي د سره زما مینه ده نشان جي ډینټر د دې به ماله ګاډي جوړي د کې دا کمال دی نو د سره زما مینه ده او د کمال د محمد رسول الله حلیمه سعدیه فرمای مونږ هلکه واقعات د نبی علیه السلام مبارک اورېدلی دي. زه اکثر خبره کوم تا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک واقعات اورېدلی دي و تا ته خبره کوم چې تا د نبی علیه السلام هغه کمال لیدلی دی چې تا محمد رسول الله خو په بچپن کې د حلیمه سعدیه چیلو پسې شاته لیدلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د حلیمه سعدیه په چیلو پسې شاته منډې والی دي لیکن تا د محمد رسول الله هغه چهره هغه سیرت نه دی کتلی چې زما پیغمبر په سدرة المنتهی باندې د جبریل نه مخکې روانو. ټول څوک سره سبحان الله موږ د نبی علیه السلام کمال اورېدلی دی خو نیم اورېدلی زما محترم موږ اورېدلي چې د نبی علیه السلام مبارک اشاره وکړه سپوږمۍ ته نو دوه ټوټې شوه راپرېوته. ما تا واقعا نیمه اورېدلې ده. راشه ما نه اوره په بچپن کې چې کله نبی علیه السلام مبارک د حلیمه سعدیه په زانګو کې پروت و وایي سپوږمۍ به کله داسې منډې والې کله به داسې منډې والې سپوږمۍ به په ځای باندې نه ټینګېده. وایي حلیمه سعدي وایي ما چې وکتل نن په سپوږمۍ باندې څه چل شوي دی چې داسې منډې وایي ما چې وکتل لاد دی ما د محمد رسول الله وړه ګوته ولیده چې سپوږمۍ ته داسې کوله و چې د محمد رسول الله ګوته به داسې شوه سپوږمۍ به داسې منډه کړه او چې ګوته به داسې شوه سپوږمۍ به داسې منډه کړه. ټول څوک سره سبحان الله تا د نبی علیه السلام د کمال نه څه خبرې چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څومره کمال دی نو تا د هغه چهره لیدلې ده چې محمد رسول الله په غار سور کې د ابوبکر صدیق په ګود کې پروت و. راشه د عطا الله صاحب بخاري نه وره وایي قسم دی یو قرآن هغه چې په محمد رسول الله باندې نازل دی یو قرآن دا دی چې په محمد رسول الله نازل دی یو قرآن هغه چې د مکې او د مدینې په کوڅو کې به ګرځي د محمد رسول الله دی.
د هغه قرآن صرف اور صرف صحابو پړو کړو د ما محترم وای چې کله په غار سور کې نبی رسول الله والسلام مبارک چې کله آرام فرماشه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله مبارک په ګوت کې سر کې خدا عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه فرمای قسم دې منظر داسې ښکار کېده ماوي کې چرته پر هل کې قرآن پروت ټول څو تر سبحان الله اغي داسې ماوي د اغي د حسن او د اغي د کمال انت دا کمال اوریدلو چې نبی رسول الله والسلام مبارک غار سور کې ضمانت یې رکړې ده لیکن تا دا کمال نه دی اوریدلی چې نبی رسول الله مبارک مارته اشاره کړ چې روزه تا د ما په صدیق څنګه خله اوچته کړې ده تا په خله څنګه تا ټک څنګه ور کړې ده ما محترم هغه مارانو وایم زموږ نه حیوانات هم خدي تاسو به اوریدلی د نبی رسول الله مبارک په زمانه کې حیوانات داسې قسم چې محمد رسول الله د دنیا نه لاړ د نبی رسول الله یو خچرو یا یو خر یو روایت کې راځي چې یعفور نامه و وای چې کله نبی رسول الله د دنیا نه رحلت وکړ هغه یعفور دی وای منډه والد وای بیا لیونه شو د مدینه په کوڅو کې منډه والد حتی تر دې پورې چې یو کوی ته پرې وته محترم مړ شو هغه سره د نبی رسول الله مبارک چې زما هغه حیوانو چې زه محمد رسول الله نه وینم زه په داسې ژوندګۍ سکم ته خپل ځان ته وګوره چې تا تاسو دا ګوته اوچته نه کړي چې ته عاشق رسول یې که نه چې ته دا اونه په خوله باندې ستا په زبان دا لفظ اونځي چې زه د نبی رسول الله مبارک امتی چې ستا د چهرې نه خلک معلوم کړي چې دا د محمد رسول الله غلام دی د ما محترم چې ستا د چهرې نه پته ولګي چې دا د محمد رسول الله غلام دی ته به په ظاهر ډېرې چغې وې په ظاهر به ته ډېر د عاشق رسول چغې وې په ظاهر به ته ډېرې د ختم نبوت زنده‌باد چغې وې په ظاهر به ته ډېر د علماء دیوبند زنده‌باد چغې وې لیکن قسم دې که په حقیقت کې وګورې ستا چهره د نبی رسول الله والسلام مبارک نه ډېره زیاته مخالفه ده قسم دې ګوره دا یو خبره ستا عمل ستا طرز زندگی د محمد رسول الله د طرز زندگی نه ډېره جدا ده د ما محترم ورته وګوره دوکې پتا کې شته قسم دی غیبت پتا کې شته بل مسلمان سپکول پتا کې شته وعده خلافي پتا کې شته سلام علیکا